پنځه عذاب الله تبارک وتعالی په دنیا کې وکړي. یو عذاب دا دی چې السلام علیکم ملګرو. څوک چې مونځ نه کوي په هغه به 15 عذابونه راځي. څوک چې 15 وخته مونځ نه کوي په هغه به 15 عذابونه راځي. یا به کوم عذابونه یا به د مولانا صاحب نه اورو. ویډیو را سره د اخره پورې وګورئ او د ثواب په نیت مخکې د خپلو ملګرو د خپلو مسلمانانو ورونو سره ضرور شیر کړئ او زموږ دا نوی پیج ورسره ضرور فالو کړئ. نو راځئ د مولانا صاحب نه اورو چې څوک مونځ نه کوي هغه باندې به کوم عذابونه راځي. 15 عذاب الله تبارک وتعالی په دنیا کې وکړي. یو عذاب دا دی چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې د مخلوق ختموي. یو دوم الله تبارک وتعالی د عمر ورکوي. او دریم چې دی الله تبارک وتعالی د مخ څخه د اسلام او د مسلمان علامې پورته کوي. او د الله تبارک وتعالی یو دعا هم د قبرې په دنیا کې کم بزرگان چې د امت لپاره دعا کوي په هغه کې هغه کسان دعا د دې په باره کې نه قبلېږي کوم کسان چې لمونځ قضا کوي. دا یو. درې عذاب بیا د مرګ په وخت کې دی. د مرګ په وخت کې بیا یو عذاب دی چې دی به ډېر سخت تږي. بل عذاب یې دی ډېر سخت وږی به وي. بل عذاب یې دی ذلیل به وي د مرګ په وخت کې. کتابونه لیکي چې دومره به تږي که د دنیا سمندرونه د په خوله کې ورخالي که د تل به نماز دا د بېلمان د کس لپاره. په قبر کې چې کوم عذاب دی اول د وارې چې عذاب د قبر نه راځي فرشته ورته راځي په سخت بد شکل کې وایي اویا ګزه په مځکه نه باسي. ماران ورباندې مسرتي دا مځکه به راتنګي دا پښتۍ یې در بل ورسره ورتي. او اخر عذاب چې د خدای تبارک وتعالی په لور باندې یو ازادي د الله تبارک قیامت په ورځ د الله سره به د ملاقات کې حساب کتاب کې الله به د په قهر او غضب باندې. دوم الله تبارک وتعالی به جهنم ته اسي او په جهنم کې بیا خاص جهنم